الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. سورة الصبا آيات نمبر 6. وخا تاسو سبق وي تاسو ته لږ لږ یادېږي که نه؟ څه شی وه؟ مانځه کې به فرایض او واجبات او سنتونه به وه. څه شی پکې وو که نه؟ یاد تاسو ته منځ کې مونږ سوره احزاب کې ونښتو که نه؟ هغې کې مونږ ونه وې که نه؟ دومره چاته یاد دی چې مونږ څه ځای ته رسېدلي؟ دا په خدای توکل دی ووایه ده. علماء اختلاف دی که نه؟ بل چا پکې سرایش دی؟ حمزه خو د مانځه سنت و. متفق یې په دې باندې؟ څه شی؟ دا لوی چې مستحباتو پاچا وي. واجبات شي پوره شي. زما د حمزه د خبرې سره اتفاق دی. واجبات پوره شي، شفقت هم داسې وي. سنت مونږ څه لږ ونې ویلي خو بیا به ویو که نه؟ بیل پې نه راځي. ځکه چې مونږ هغه شته تپوس کوو چې کوم کوم سنتونه بیا به څه چلو شي، مسله جوړېږي. مانځه کې 21 سنت دی. څو سنت دی؟ دا دې زیاتېدو هم شیخ هم ما تاسو ته ویلي تعداد داسې دغه نه دی چې دا جو باټا ریټ دی، کمیږي زیاتېږي نه. دا کېدای شي 40 ته ورسېدي نه هم زیات شي. عام زموږ ستاسو د اسانۍ دپاره چې کومې عامې مسلې مخې ته راځي د هغې حقیقت بیان کړی دی چې دا سنت دی، دا واجبات دي. پوهېږئ؟ دومره دي. مطلب دغه یادول پکې لازمي دي. نو کېدای شي واجباتو تعداد زیات شي، د سنتو تعداد زیات شي، ځینې ډېر زیات شي. پوهېږئ که نه؟ خو دا څومره چې د یو شي یاد کړو نو به الله کار به وشي که نه؟ مونږ ته چې مانځه کې څه شی مخې ته راځي بیا به مونږ ته د هغې حقیقت معلوم وي. د دې ما تاسو ته ویلي د دې واجباتو، فرایضو، سنتو، مستحباتو معلومول. یو خو عالمانه مونځ شو. مونځ چې د جاهلانو په شاني نو هغه مونځ نه دی. مونځ عالمانه مونځ پکار دی. عالمانه چې تا ته خپل د مانځه د هر حرکت پته چې دا د څه شی کوم. پوهېږئ که نه؟ خبرې تاسو باندې نه لګي زما خیال دی. او نه هم څوک نه وینم. مونږ ته پته ولګي چې زمونږ مونځ عالمانه شي او هر هغه عمل قبول دی چې د هغې علم تا سره و. چې علم نه و نو دا خو هغه عمل کېږي نه. چې د یو عمل علم تا سره نه و نو هغه خو بیا عادت دی، عمل دی نه. یوه خبره دا شو. دویم دا شو چې مونږ ته که په مانځه کې مسایل راځي
مخې ته څه دشواریانې راځي نو موږ ته فوراً پته لګي چې د دې څه حیثیت دی په مانځه کې هغه موږ ویل دی چې د دې مثال په طور یو سړي نه په سجده کې تسبیحات پاتې شو سجده کې و که نه پاچا او تسبیحات یې ونه وي ایر شو دی شفقه ده و چې بیا راپاڅېد چې بیا به در په در په ملا پسې ګرځي چې اوس ما تسبیحات پاتې شوي دي من بیا وکړم که سجده سهوه وکړم که نه څه چلو شو داسې وایي که نه وایي چې مونږ تاسو ویلې چې دا سنت دي چې مونږ به ورته وایي چې مونږ دې شی دی هېڅ چل مه کوه ما سجده سهوه کوه او ما مونږ دوباره کوه مونږ دې شی دی فرض پوره شي دي سنت پاتې شي دي سنتو پاتې کېدو باندې سړی مونږ دوباره نه کوي ته دې پوهېږې که داسې که مونږ ته یو څیز معلوم شي چې هغه مستحب دی په مانځه کې د هغې حقیقت مونږ ته معلوم شو که هغه پاتې شي نو پروا نشته لکه اوس مونږ په اوداسه کې معلوم کړلي چې د څټ مسه څه شی دی مستحب ده داسې ویل دی که نه دي ویلي څټ مسه مستحب ده نو که اوس یو سړي څټ مسه ونه کړه ته به ورته څه وایې چل نه راځي داسې کنځل به کې بد راځي به ورته وایي هلکه د دې حیثیت د سنتو نه هم کم دی که ودې کړه ثواب دې شو که ودې نه کړه ګناه پکې نشته نو موږ ته حقیقت معلوم شو که نه په دې خبره پوهېږو نو بیا به موږ په مستحباتو خلکو سره جګړې نه کوو موږ ته به د هر عمل حیثیت معلوم شي کنې بعضې وخت کې به په غټ غټ کار باندې چل کوو غټ کار باندې سړي نه سجده پاتې شي هغه به سجده سهو مې وکړه مونځ راوګرځېد سجده پاتې شي نو سجده سهو باندې مونځ راګرځي نه راګرځي ځکه دا فرض پاتې شي فرض پاتې شو مونږ به بیا کوي نو مونږ ته بیا پته لګي چې سجده سهو په څه شي کول غواړي او په کومې سجده سهو مونځ صحیح کېږي بعض ځای کې او په کوم ځای کې په سجده سهو باندې مونځ نه صحیح کېږي دوباره به کوي کوم ځای کې سجده سهو ته ضرورت نشته نو کم سے کم خپل د مانځه حقیقت خو مونږ ته معلوم وي که ما تاسو ته مسله بیان کړې وه عالم و هغه یو ځای کې چاته سفر کې ومونځ وکړو په یو امام پسې هغه امام جو اکثر داسې امام وي چې براهنان امامان دي دا چې مونږ تاسو څوک تبلیغ کې ګرځېدلي چې هغو ته پته ده چې مونځونه مخکې کوي مونځ ولهم نه ورځي خو مخکې کوي مونځ کې دا زموږ امام دی دا هغه مونځ وکړو په مانځه کې سجده سهوه وکړه عالم سره چې کوم ملګری هغه ته وایي چې د سړي د سجده سهوه ولې وکړه د هغې څه غلطي پکې شي که غلطي شي ولې دا خو فرض مونځ دی دا خو داسې پرېښوده نه غواړي که نه تپوس دې کوي چې غلطي څه غلطي داسې شی ورته نه چې دی پکې سجده سهوه وکړه امامت یې مانځه کې خپل نه مونږ بیا وکړو که څه چل وکړو که مونږ ته وجه حقیقت معلومات پکار دی هغه بل ملګري ورته وایي چې قلار شه سړی خپل کار وکړي نو څه غلطي به دې شي چې سجده سهوه وکړو دی وایي نه زه نه پرېږدم تپوس دې کوم جلال مولوي صاحب سره کېناستو هلیک سلیک وشو مولوي صاحب تاسو مانځه کې سجده سهوه وکړه هغه یو غلطي رانه شوي وجه سجده سهوه مې وکړه د هغې تاسو څه غلطي شوې وه ویې پرېږدی معمولي غوندې غلطي وه پرېږدی معمولي غوندې غلطي وه چې دا مولوي صاحب ورته وایي چې کم سے کم خفه کېږه نه مونږ ته وضاحت وکړئ زه هم مدرسه کې لږ پاتې شوی ما سبق مې ویل دی چې ما ته پته ولګي چې څه غلطي وه چې د هغه بیا وایي ډېره معمولي غلطي وه بیا وایي ډېره معمولي غلطي وه ما ته پته ده ولې تاسو خو نوعیت بیان کړئ که نه چې څه قسم غلطي وه معمولي غوندې هوا وته لوره په هغې باندې مس چل وکړو سجده سهوه نو چې کله سړی د علم د مسایلو نه د ځان نه خبرې نو بیا به دغسې چل کېږي دا مونږ تاسو ټول یو چې مونږ ته خپل د مانځه فرایض معلوم نه دي چې مانځه کې څو فرض دي او د مانځه واجبات راته معلوم نه دي دا څه فرض راته نه دي معلوم او د مانځه مفسدات ماته نه دي معلوم چې مونږ په څه شي ماتېږي نو بیا به دغسې کوو که نه به کوو الله پاک دی مونږ تاسو له د عالمانو مانځه توفیق راکړي او دا مسایل ته مونږ زده کړي سنت چې دی په مانځه کې هغه یویشت سنت فقهاو لیکلي دي څو سنت دي او ډېر زیات اسان دي بلکل داسې دي لکه حلوا
مونږ چې اول نه شروع کې کنه او په دې ترتیب باندې روان دي چې په مخه پکې سنت دي تر سلام پورې چې رسي سنت به پوره شي وړاندې وروسته به نه ځي په دغه ترتیب باندې مونږ چې شروع کړي د دې ځای نه به ستا سنت شروع شي لکه تکبیر تحریم هم پکې سنت دی اولنی سنت پکې څه شی دی ماشاءالله بختور یې فرض او سنت پېژنې تکبیر تحریم څه شی دی فرض دی فرض دې کوم څه کسان غلي شوي کېدای شي سنت یو شی چې په یو شي کې راشي په بل کې به نه راځي تکبیر تحریمه خو فرض دی که نه تکبیر تحریمه څه شي ته وایي اولنی تکبیر الله اکبر الله اکبر ویل څه شی دی فرض دی لاس اوچتول ورسره سنت دی په دې خبره پوه شوې لاس اوچتول ورسره نو که سړي داسې مونږ چې الله اکبر لاس اړو بر وي نه وکړه ته به ته مونږ بیا وکړه مونږ نه دی شي جنګ به ورسره کوي تا د حقیقت معلوم شو که نه چې لاس اوچتول بر غوږونو پورې غوږونو ته نږدې څه شی دی سنت دی نو اولنی سنت د دې ځای نه شروع شو لاس اوچتول سنت دی دا لاس اوچتول په داسې طریقې سره چې د دې مخ قبلې ته برابر وي مخ یې چېرته برابر وي قبلې ته اوس ګوره دا مونږ دا د څه شي میدان دی عمل میدان دی چې مونږ څه زده کړو چې هغه زموږ په عمل کې راشي تاسو ګورئ بیا خلک الله اکبر څنګه وي الله اکبر داسې کوي که نه کوي بعضې کسان وګورئ نو الله اکبر چې پته بعضې په حدیث داسې چل کوي که نه لاسونه مخونه اسمان ته ډېر زیات کوشش چې کوي ډېر تاکید کوي نو چلو کوي الله اکبر خیال کړل تاسو چې موږ د خپل علم د دین پته چې هغه سره ډېر کوشش کوي چې زه ښایسته مونځ کوم ولې زده کړی نه کوي نو هغه به چلو کوي نیغ نیغ شي دقسې الله اکبر نو مونځ لاسونو مخ چېرته کړو قبلې ته کړو ګوتې په خپل حال پرېږدو نه جوختې او نه داسې کولاو وینئ تاسو که نه ګوتې په خپل حال پرېږدو او دا ګوتو سرونه یو خاص باندې ژوړند ډېر نیغ هم شاته اوښتي نه یو خاص باندې ژوړند تاسو ګورئ که غوږونو سره په دې حال کې نه لګي که ته دا کارونه سره کوې نو غوږونو سره نه لګي خبره پوهېږې که غوږونو سره لګوې نو بیا به د قبلې نه اوټ کېږي خو غوږونو سره برابر شي چې پوره ده تاسو په دې خبره پوهېږئ د چا غوږونو ته رسي په دې حال کې چې مخې قبلې ته ودې رسي که نه رسېدی کفر نه دی غوږونو سره برابر شي نو هم پوره دی محاذات د غوږونو ویل دي ما ته ګوره داسې وینئ تاسو الله اکبر بس وشو دا پوره دی دې پوڅکو سره یو ځای کوله چې یو ځای کوي نو خامخا یا به په پورته ځي او یا به داسې راګرځي نو بس چې قبلې ته مخ برابر شو الله اکبر دا دویم سنت شو دا ټول تقریبا چې وکړو دا پوره یو سنت دی چې لاس ګوتې په خپل حال پرېښودو او مخې قبلې ته برابرول خبره پوهېږې او د غوږونو سره برابرول دا څو سنت شو دوه سنت شو که نه اولنی سنت لاسونه اوچتول او دویم د لاسونو دغه کیفیت دوه شو دریم سنت دا دی چې الله اکبر ویلو سره سر نه کته کول الله اکبر ویلو سره سر نه کته کول دا عام عادت دی د اکثرو مسلمانانو چې هغه الله اکبر ونه چل کوي چې راځي مانځه ته وځي الله اکبر تاسو خیال ته فکر کړلی شئ ته که نه یې کړی د پردو عیبونو ته به نه ګورو خو چې بلکې عیب ووینو چې دا عیب ما کې دی خپل په هغې نظر وساتو نو دریم سنت پکې دا دی چې د الله اکبر ویلو سره تکبیر ویلو سره سر نه کته کول او سر نه بره کول د دې سره سر بره کول نو چې الله اکبر تاسو خیال یې که نه اکثر جنازه کې خیال یې ستاسو تکبیر سره چل کوي سر کته کوي هلته بره کوي او دلته بیا کته کوي د سر د تکبیر سره هېڅ تعلق نشته په خپل ځای باندې وساتل که جنازه کې که په هر ځای کې الله اکبر په خولې باندې ویل دي الله اکبر پوه شوئ که نه څو شو درې سنت شو
اولنې دا شو چې تکبیر ویل دا لاسونه چتول دویم قبله ته برابرول هغه پوره تخریج دی وسره او دریم دا چې تکبیر ویلو سره سر نه کته کوي بعض کس لاسونه وګونو ته نه رسېږي سر ورپسې کته کېږي که نه چې ورسي درې شو او څلورم دا دی چې په قدر د ضرورت باندې تکبیرات ویل دا تکبیر هم شو که نور تکبیرونه هم دي که نه هغه په قدر د ضرورت ته یوازې لمونځ کوې نو چغې څه شي به وباسې ورو ووایه پوهېږې تا پسې دوه کسان ولاړ دي ته دومره چغې وباسې چې پورې چم ته اواز رسي تا پسې ګڼه ولاړه ده تا نه اواز نه خېږي خبره پوهېږې په قدر د ضرورت ګورې چې څومره کسان ماته زما د الله اکبر اورېدو ته په تمه دي هغو ته خپل الله اکبر ورسوي دې خبره پوه شوې دا څلور سنت یوازې په تکبیر کې دي یاد بشي که خیري بیا ورته کېږي لاسونه اوچتول تکبیر تحریمه سره لاسونه مخ قبلې ته برابرول او ګوتې په خپل حال باندې پرېښودل سر نه ښکته کول او په قدر د ضرورت الله اکبر ویل یا سمع الله لمن حمده نور وسره هم دي ټول تکبیرات سره د سلام نه دا په قدر د ضرورت باندې ویل صحیح شو دا تصور پوره دي ان شاء الله الله اکبر ويرى الذين من باغ كسان اوتوا العلم چوکړه شه د ورته علم الذي حاص انزل اليك چتا نازل شي دي من ربك دا طرف د ربستانا هو الحق چدا حق دي کوم چې عالمان دي پوه دي ایمان والدي هغه ته پته ده چې دا څه دي حق دي ويهدي الارخي الى صراط العزيز الحميد لار د زبردست او ستایل شي ذات تا دا قرآن چې دی دا د هدایت لار ښیي کافران اعتراض کوي وقال الذين كفروا وی کافران هل ندلكم اے خبر در نکو تاسو دا خلقو تقریر کوي عجیبه سړی راوتی دی تاسو خبر شي نوې خبره نه تاسو خبر کوم پراپګانډا کوي مذاق کوي تمسخر کوي استهزاء کوي استخفاف کوي سپکاوی کوي په سپک انداز باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې تشهیر کوي نو څنګه کوي هل ندلکم اے خبر در نکو تاسو ته علی رجل د یو سړي ينبئکم چې هغه به خبرې تاسو وی تاسو ته خبر در کوي تاسو ته د څه شي اذا مزقتم کله چې تاسو خسخس شئ کله چې تاسو زری زری شئ کل ممزق په پوره زری زری کېدو سره قبر ته لاړ شئ هلته خسخس شئ خاور شئ زری زری شئ دا پیغمبر څه عجیبه خبره کوي څه وایي انکم لفی خلق جدید یقینا شی به تاسو په پیدایش نوي کې د هغې نه وروستی به نوي پیدا کېږي بیا تاسو بیا به جوړ شئ داسې سړی راوتی دی نعوذ بالله مذاق کوي په پیغمبر پورې تاسو ته پته شته خبر شي تاسو یو کس راوتی دی هغه وایي چې کله انسان قبر کې خسخس شي زری زری شي ختم شي بیا به راژوندی شي په دې خبرې پورې مذاق کوي د هغې باره کې خپل کمنټ څه ورکړي دا خبره چې وکړي چې هغه داسې خبره کوي ښه دا څنګه سړی دی افترا علی الله کذبا دې جوړي په الله باندې دروغ الله په دې کله کوي چې دا زری زری خلک به راځي کوي دې دروغ وي نعوذ بالله ام به جنۃ یا بدمنه پیریان دي د خپل خبرې نه کې لیونتوب دی یا د لیونتوب اثر دی یا په قصد دروغ وي نعوذ بالله دا خپل هغه تاثیرات پیش کړ الله پاک بل الذين بلکې هغه کسان لا يؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې فی العذاب په عذاب کې وي والضلال البعید او په لرې ګمراهۍ کې وي الله په خپل قدرت ذکر کوي افلم يروا دوی نه ویني الی ما بین ایدیهم هغه څه چې مخکې د دوی دي وما خلفهم او رستو د دوی نه دي د دنیا د کائنات ته نه ګوري چې دومره لوی ذات دی چې د ځمکې اسمانونه د کاڼي بوټي د هر څه پیدا کړي دي د انسانان پیدا کړي دي دوی بیا په الله باندې دا یقین نه ساتي چې الله به دوباره ژوندي کولی شي
من السماء دا اسماننا والارض او د ځمکې نه دا نه ویني الله پاک زما خو دومره قدرت هم شته خو زه صبر کوم ان نشا که چرته خوښ شي زما نخسف بهم الارض دوی به خښ کم په ځمکه کې او نسقط یا به راتاوکم علیهم په دوی باندې کسفا من السماء یو ټوکړه د اسمان نه یا به په ځمکه کې خښ کم او یا به اسمان نه په ټوکړه راتاوکم دا به ټول تباه کم زما خو دا اختیار شته ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة خامخا عبرت لكل عبد منیب د هر بنده واپس کیدونکي د پاره چې کوم رجوع کوي داغه د پاره په زبردست عبرت د الله په پیدا وخت کې ويرى الذين او ویني به کسان اوتوا العلم ورکړی شوی دی ورته علم الذي هغه انزل الیک چې نازل شي دی تا ته من ربک د طرفه د ربستانه هو الحق چې دا حق دی ويهدي او خي الى صراط العزيز الحميد لار د زبردست او ستایل شي ذات تا وقال الذين كفروا وي كافران هل ندلكم ونخو تاسو ته على رجل يسړی ينبئكم چې خبر درکړي تاسو ته اذا مزقتم کله چې خسخس شي تاسو كل ممزق په پورا زری زری کې نو سره انکم یقینا تاسو لفي خلق جديد خامخ بشي په پیدائش نیوي کې افترى على الله كذبا جوړي په الله باندې دروغ ام به جنة یا دی په د پیریان بل الذين لا يؤمنون بلکہ هغه کسان چې ایمان نه راوړي بالآخرة په آخرت باندې فی العذاب په عذاب کې وي والضلال البعید او په گمراهۍ لرې کې افلم يروا دوی نویني الى ما بين ايديهم هغه صدا چې د دوی مخې ته دي وما خلفهم او د دوی نه رستو دي من السماء والارض د اسمان او ځمکې نه ان نشاء کچرت خوښ شي زمونږه نخسف بهم الارض خخ به کم په ځمکه کې او نسقط علیهم یا برارتاو کم په دوی باندې کسفا من السماء یو ټوکړه د اسمان نه ان فی ذلک یقینا پدې کې آیة نخدا لكل عبد منیب د هر بنده واپس کېدونکي دپاره اللهم صل على محمد وسلم. اللهم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن